السلام علیکم ملګرو. عمران خان په جیل کې یو ځل بیا د یو ټیسټ نه انکار کړی دی. دا کم ټیسټ دی لویل شي پولیګرافیک ټیسټ. د دې ټیسټ په ذریعہ باندې د یو مجرم د دروغ او د ریشا پته لګي. اکثر موویز کې به تاسو کتلی وي چې مجرم لاغه مختلف قسم ماشینریانې ورواچي، سر لم ورواچي، یا مختلف قسم څنګه چې هاسپټل کې مختلف قسم ماشینریانې د انسان جسم سره اٹیچ کی سپیشلی هارت ډیزیزز حواله. خیر پاغه خبره نه کو، خو پولیګرافیک ټیسټ نه عمران خان په جیل کې انکار کړی دی. دا په موویز کې به اکثر تاسو کتلی چې مجرم لاغه ماشینریانې ورواچي او بیا ته تاسو نه کوي دغه د جرم حواله سره، نو چې ریشا وای گرین لایټ بلیږي او چې دروغ وای ریډ لایټ بلیږي. نو دا رنګ یو ټیسټ نه عمران خان په جیل کې انکار کړی چې زه دا ټیسټ نه کوم. اوس ولې ته عمران خان انکار کړی؟ آیا عمران خان حقیقت کې یریږي یا په څه وجه باندې دا ټیسټ څنګه کار کوي؟ په دې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اصل کې پولیس چې کوم دی هغه د چې کوم منیجمنت ته کوم اسټابلیشمنت ته یا د چا په دغه کې قید دی عمران خان، نو وایي چې موږ صرف عمران خان نه د دې ټیسټ په ذریعہ باندې د 9 مې واقعیت حواله سره پوښتنه کوو. خو آیا که چېرې دا ټیسټ شروع شو د عمران خان او بیا د 9 مې واقعیت حواله نه علاوه د عمران خان خپلوي ژوند دی که دغه پرسنل تپوسونه شروع شو د هغې به څوک ریسپانسیبلی؟ خیر 9 مې واقعیت حواله سره به دوی څه پوښتنه کوي چې آیا 9 مې واقعیت کې څومره هم خلک ملوث دي د ستا په خوله باندې راوتلي دي؟ 9 مې ته چېرته احوال د عمران خان په جیل کې و د ستا په خوله باندې دا 9 مې شوي چا کړي؟ مختلف قسم تپوسونه به کوي. هغې اوس موږ له علم نشته چې څه قسم تپوس پاتې کوي. خو دغه پولیګرافیک ټیسټ نه عمران خان په دې وجه باندې انکار کړی دی. عمران خان ولا صفا الفاظو کې ویلي دي چې وروره که چېرې دا ټیسټ مو زمانه مخکې وزیر اعظمانو لکړي، سابقه وزیر اعظمانو ته، راځئ زم تیار یم مال یم وکړئ. نواز شریف کې شوی که چېرې نواز شریف له دا ټیسټ تاسو کړي مال یې مو کوي. زرداری کې شوی که چېرې زرداري له دا ټیسټ تاسو کړي وي مال یې مو کوي. مریم نواز کې شوی ده که چېرې دا ټیسټ تاسو مریم نواز له کړي نو مال یې مو کوي. ولې ما دومره غټ جرم کړی چې تاسو مال دا ټیسټ کوئ؟ نو په دې وجه عمران خان دغه پولیګرافیک ټیسټ نه په صفا الفاظو کې انکار کړی دی چې دا ټیسټ زه نه کوم. ځکه نه کوم یریږم نه چې لکه ما کې غلطي ده یا زه مطلب ګیلټي یم، نو په دې وجه نه کوم. نه جی زه بې ګناه یم، خو په دې وجه نه کوم چې تاسو ما سره ظلم کوئ. ما دومره غټ جرم خو نه دی کړی چې تاسو ما سره دا مختلف قسم ټیسټونه کوئ. زمانه مخکې هم پرایم منسټرز چې کوم دي ګرفتار شوي دي، زمانه غټ غټ جرمونه کړي. آیا دا ټیسټ تاسو یې کړی دی که نه؟ تاسو صرف په ما باندې هر قسم ټیسټونه اپلای کوئ. نو کپتان ولا صفا الفاظو کې دو ټوک الفاظو کې په دې خبره باندې انکار کړی چې دا ټیسټ زه نه کوم. جی اوس دا ټیسټ کوي هم په دې وجه باندې چې د عمران خان کې دی شي دنه نور تپوس نه وکړي، د هغه پرسنل ژندګۍ حوالې سره ته پوښتنه وکړي. ډېر زیاتې خبرې د عمران خان سره، ډېر زیات سیکرټس دي، ډېرې زیاتې د هر چا حواله سره عمران خان سره خبرې شته دي، د هر کس حواله سره عمران خان سره سناسه انفارمیشن شته دي. نو که چېرې آوټ کوېسټن ته شو د هغې به څوک ریسپانسیبلی؟ خیر خو بیا بعد کې خبرې دي. خو فی الحال کپتان چې کوم دی د دې ټیسټ نه صفا الفاظو کې انکار کړی چې دا ټیسټ زه نه کوم. جي دې حوالې سره تاسو سره لرئ آیا کپتان ښه کړي دي که نه؟ ټیسټ نه انکار کول پکار و که نه؟ خپله رایې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.